اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام الله چې بخښونکی مهربان دی. قدرمندو په سوشل میډیا باندې ما پسې ډېر خلک لګیا وو. زما خور مور یاده شوه، د چا د وجې یاده شوه. هغه کس دا راغلی دی سپروف نشته، ثبوت نشته او لګیا و بار بار ویډیوګانې به یې جوړولې. د سره نور کسان هم هغوی به ویډیوګانې جوړولې، بار بار به زما خور مور یادېده. ما پسې د زنا الزام دې خلکو ولګولو، دې خلکو زه پرې نښم، قسم په قسم پروپیګنډې دې خلکو ما پسې جوړ کړي، خو ما دې خلکو له جواب نه دی ورکړی. دې نن راغلی زما ځای ته مافې نه راغلی، ما ورته ویل داسې زه نه پرېږدم. زه به تا سوشل میډیا مافې نه راغلی ما ته وګوره. ته چې څنګه خبره کوې زه په دې نه یم، ته خپلې خبرې وکړه زه خپلې خبرې کوم. ذیشانه غلطي دې کړې ده، ثبوت نشته، ثبوت نشته، هر څه بېرته لګې د خلکو په خولې انسان. ما سره په موبایل کې چې سړي ته دا وګوره، تا ته زه موبایل ما وغواړم چې خلکو ته هم ښیم، زه داسې چا نه مافیا داسې بې څه نه غواړم. غلطي دې کړې ده، د ستا د وجې زما خور مور یاده شوه، د ستا د وجې زما خور مور یاده شوه. زه خپله خبرې کوم، د ده د وجې زما خور مور یاده شوه، دا دې ما ته ناست دی مخامخ، د ده د وجې زما ښځه یاده شوه، د ده د وجې زما خاندان یاد شو، د ده د وجې زما مور او پلار یاد شو. زه به دې تپوس کوم، زه به دې پوښتنه کوم آیا ما څه کړي یار. ما باندې زنا انسان دا خلک لګوي، دا خلک ما قسم په قسم یوز کوي، قسم په قسم پروپیګنډې دا خلک په ما لګوي. نو یار زه خو ځان هم نه خبر، ما چې کومې ویډیوګانې کړي دي قسم درته خورم چې ما دا یو خور له تللی یم د هغې په سر مې د حیا عزت څادر ته اچولی دی، یو مور له تللی یم د هغې په سر مې د حیا عزت څادر اچولی دی، هر چا له تللی یم، د هر چا خدمت مې کړی دی. زما ویډیوګانې وګورئ، دا خلک راپاسي زما خور مور یادوي، دا خلک راپاسي په ما الزام لګوي. یار ذیشانه غلطي دې کړې ده او هېڅ غلطي زما نشته. کوم څه ووایي چې دا د ذیشان غلطي ده یا دې که ذیشان غلطي کړې ده، راشه زما د اثر دی، زما د اثر پرېږدم. ما چې څنګه کړي زما سره په موبایل کې ثبوت شته، ما سره پروف شته، دې خلکو ته زه ښیم. ته خپلې خبرې تا چې په ما کومه جنۍ الزام لګولی دی، د هغې به هم درله ثبوت در کوم، د هغې به هم درته پیسې چې د عمران دیوانه دي، د هغې به هم درته هر ثبوت خبره راکړي، ما له به ثبوت راکړي، داسې زه نه پرېږدم. زه تا ته ثبوت ښیم، ته خپلې خبرې وکړه. زه ستا کس هم تا ته ښیم چې چا تا له پیسې رالېږلي، څه حساب شوي څه نه، ما سره ټول پروف په دې موبایل بخې رسید بخې، ما ته به ویډیو کلیپ ښې، داسې زه هم نه پرېږدم. ما پسې لګیا پروپیګنډې، زما خور مور یاده شوې ده. ما نه ډېر خلک خفه وو چې کاشفه دې خلکو له جواب ورکړه. ما نه پته وه چې دې خلکو له زه جواب نه ورکوم، دا دې خپله راغلی دی، اوس په خپله وایي چې آیا څه شوي دي څه نه دي شوي. خو قسم په الله چې د دې خلکو د وجې زما مور یاده شوه، د دې خلکو د وجې زما ښځه یاده شوه، د دې خلکو د وجې زما خاندان یاد شو. اخر ما څه داسې ګناه کړې وه؟ ما خو ټول عمر ذیشانه ټول عمر مې د غریب لپاره کار کړی، ټول عمر مې د یتیم لپاره. زما یوه خبره نوټ کړه، اول تا د سر کې د زه مافو پسې چاله زه منم. زه نن ستا په ځای کې ناست یم، ګوره تا دا یوه خبره ځان سره نوټ کړه. زه نه د چا پروا کوم، نه د چا یارېږم، د مرګ یو پیره دی، د مرګ دې قصو قطارو زما پروا نشته. زه چې کومې خبرې له راغلې یم، ګوره تا ته ما دې نه مخکې مې وکړو ته لایف کې لس پیرې لایف وکړه، خو د لایف په دا مطلب نه چې ته په ما الزام ولګې، زه په ته الزام. ما چې کومې خبرې کړې ما په دې میډیا ویلې، د هغه خبرو ما سره ثبوت شته، ته خپلې خبرې وکړه. ما په دې مور زما مور ده، ستا خور زما خور ده، ستا مور زما مور ده، صحیح ده. ما پسې پروپیګنډې جوړې کړې، ما له ثبوت راکړه، ما له پروف راکړه. ملګرو یو منټ کاشفه ته ما پرېږدلې، ما په کاشفري پسې ویډیو کړی یا مې چاته وایس کړی، وایس آوټ شوې ده، هغې ټولو خبره عمران دیوانه ما کاشف راوست، ما کاشف ته کال کړی، کاشف ما ساتلی، یا زه کاشف ته تللی یم، ته یې موږ عمران دیوانه راچوت کړی، اخلاص ویل پیر ته م راوستی، هلته م د علاج دپاره وغورځولې. لس هته ورځې بعد ما ته یو کس میسج کوي، میسج تاسو وورئ، د هغې نه بعد زه تاسو سره خبرې کوم. دا میسج لس هته ورځې بعد ما ته شوي، څو ورځې بعد کاشف سره زما د مخکې نه تعلق نه و، زما تعلق د عمران دیوانه په کیس کې جوړ شوی دی. د عمران دیوانه نه مخکې کم سے کم 2 میاشتې 3 میاشتې مخکې زموږ احتجاج په هغې کې ملاقات شوی، د هغې نه مخکې د امیر تاکالي کیسه و په هغې کې ملاقات شوی دی. خو دومره نږدې موږ چیرې مې حکم نه چې د عمران دیوانه په کیس کې شو. عمران دیوانه د کیس نه بعد کم سے کم 10 दिन 8 दिन 5 दिन 7 दिन الله ته پته ده، هغې نه بعد ما ته یو میسج شوی، دا میسج د بیلجیم نمبر دی. دا نمبر لږ شو کا، دا موبایل ته راښکته کړه، دا موبایل زوم کا، دا نمبر شو کا، دا نمبر دی، د دې نمبر نه ما ته دا میسج راغلی دی. دا وره یو منټ ښه. السلام علیکم جیڅانه وروڼه څنګه یې ښه یې؟ یله وروڼه کاشفري خو ایسته زه بلاک کړی یم او ما ته یې د خپلو وایسونو جواب هم ایسته نه دی راکړی. ما خو دلته 1 روپۍ مې راټوله کړې وه،
ما وې دا به دغه مذهوب ته دغه کم روچ و زمونږ ایسته شاعري به یې کوله مونږ خو به کتو ډېر خلک وو ما ویل چې یاره دا یو روپۍ هغه ته ور ورسي خو هغه زه بلاک کړی یم او زما ته یو ویډیو کلیپ راسند کا یا کاشف سره رابطه وکړه چې موږ ته پته ولګي چې زموږ د روپۍ ته رسېدلي دي او که نه دي رسېدلي ستا به ډېره مهرباني وي دا میسج ما ته وشو دې میسج نه بعد مخکې ما کاشف ته کال وکړو دله مې جواب نه دی ورکړی تا ما ته په جواب کې څوی نه چا پیسې رالېږلي نه زه خبرې دا کال کړی کال مې درته وکړو بالکل کال مې ته ووایي ما ته نشته ما خطا اول مې تپوس وکړو بیا مې درته ووایي ګوره به تا کم وروره کومه لکه یاد هغه عمران دیوانه یاد یې که نه هغه ته پته دې پیسې ورته رالېږلي دي او بلاک یې ولې کړې څه کنزل منزل دې ورته کړو خو څه حساب دی او 100 روپۍ دې ورته رالېږلي وروره کاشف ته زه کال کوم ورږه وایم ورته تا ته به ویډیو کلیپ راولېږي خو هغه خو ما ته څه غږ مږ نه دی کړی د پیسو چې هغه ته خو پکار یې چې ما ته ویلي ځکه دا سړی اوس مږ راوستی دی تا ته 100 روپۍ تا ورته 100 روپۍ لېږلي دي وروره او چې 100 دې مې لېږلي د هغې به درته باقاعده ویډیو کلیپ کوي ښه وروره درلېږي به یې درته ښه زه ورته ما د دې نه مخکې درته کال وکړو دې ته مې زه ورته ورږه کال کوم ده ما ته ووایي چې ما دا پیسې نه دي رالېږلي نو ما هغه ته ووایي تا ته یې څه کنسل منسل دې ورته وکړو خو څه دې ورته وکړو چې ته یې بلاک کړې د هغې نه بعد ما ته بیا لږ څه ووایي واوره ځیشان لوله استما ورته 12,000 او 11,00,000 روپۍ چې دي دا مې ورته ورستولي دي 11,00,000 روپۍ ما ورستولي دي دا واوره او دا مې ورته ایسته په 3 پیرو کې ورستولي وو خو بیا هغه ما ته د پیسو نه پس هېڅ څه پوښتنه را نه کړه چې پیسې ورته ور ورسېدې یا ورته ورونه رسېدې ته داسې چلو که روډجانه چې په خپله ورسه هلته ایسته پېښور ته لاړ شه ستا چې څونه خرڅه کېږي هغه ورته ایسته زه دغه روپۍ هم تا ته در واستوم دغه خرچه مې په ما د روډجانه چې دغه زمونږ دغه روډ ته دغه روپۍ ور ورسي او مونږ ته پته ولګي دغه ویډیو کلیپ هم ما ته راکړه ځکه چې دلته زما کم ملګري دي انډیواله دا میسج تاسو ور د دې ورور وی چې ما 11,00,000 روپۍ ورته ورستولې دي او زی بلاک کړې مو دی ورور ته وایي چې ما له ویډیو کلیپ وکړه ما دلته د خلکو نه روپۍ راټوله کړې ده چې زه دا ثبوت وګورم ته وخم ما ورته په جواب کې څه ویل کاکا ما خو تا ته پرون میسج کړی دی او تا ما ته نن جواب راکړو ما د هغه سره خبرې وکړې نو ما ته خو چې ما ته چا پیسې نه دي راغلې زه اوس خیران نه یم چې دا نمبر داسې کړی دروغ وایي خو ته راته دروغجن ځکه نه ښکارې او یو خو راته ده ووایم چې دا تپوس ته کوم چې زما دا نمبر تا ته چا درکړی دی زما دا نمبر خو هېڅ چا سره هم نشته تا سره څنګه رالی او زه کاشف پسې په لاړم شم خو ما ته خو په موبایل وي او زما یې ښه تسلي وکړه چې نه چا روپۍ راکړې ده ما د ده نه دا تپوس هم وکړه چې وروره تا له خو اول زما دا نمبر چا درکړی دی خو نمبر هم درکړی صحیح ده خو زه به د جمعې پورې سپیشا ورته ځم زه به کاشف علي بس هم ورشم زه به د دا تپوس هلته به مخامخ وکړم ته به ورسره زما د موبایل نه خبرې وکړې ځکه ته وایي زه بلاک کړی ما ده ته ووایي ده وایي چې ما خو د دنیا نمبر یې بلاک کړي خلک بد رد مو هر قسمه خلک شته دغه بد رد هم پکې وایي سم خلک هم شته چې څوک بد رد وایي څوک زما خلاف وي زه هغه بلاک کوم ما ځکه کیدای شي دته بیا کنځا کړي ده به بلاک کړي ما د هغه نه تپوس وکړو مې وروره کنځل منځل دي کړي خو څه وجه ده هغه له بیا ما دغه جواب ورکړو تاسو ور بیا هغه څه وي دا وره ستا ډېره مننه لورجانه ستا چې دا وایس دې راته بېرته وکړو زه خو اوس رالم د کار نه دلته دیره کې ستا دا وایس مې واورېدو دا هلک ما ته ډېر خالق ښکارېدو ما یې ګرځي یتیم مسکین ته کار کوي چې کله یې بلاک کولو نو هلک راته څه ناروغه غونډه کې ښکاره شو ایسته غلا راته ښکاره شو په دې هلک کې ځکه مې ستا نمبر چې دی را پیدا کړو دا هم راته ډېر په ګرانه باندې میلاو شو ستاسو هغه ملګری چې دی د چارسده شیرپو پته یې نه لګي شیرپو صاحب دی شیرپو صاحب نوم یې دی او هغه نه مې دا نمبر ډېر په ګرانه باندې ستاسو دا راواغوستو چونکې ستاسو هم ورسره په دې کې منډه تلله والې وه ما ویل چې تاسو سره رابطه وکړم او کاشف علي تاسو سره کیني پاسي چې زما د دې روبو پته ولګي چې میلاو شوي دي او که نه دي میلاو شوي دي خو یو پیره تاسو بیا چې دی نو هغه سره رابطه وکړئ او زما د ضرور چې دی نو د دې بیا ورته ما په جواب کې شیرپو څوک یاد کړم ما ورته څه وي دا واورئ ها ادیب خان شیرپو نو 400 والا ادیب خان شیرپو بالکل هغه څه زما نمبر شته بس صحیح ده کاکا جان زه جمعې په ورځ فری سبا جمعه ده او سبا د ما په پېښور کې کار هم ده بس سبا به پسې انشاءالله زه لاړ شم زما د موبایل نه به هغه څه خبرې وکړې خو چېرې تا دا پیسې ور لېږلي که نه هغه ته هغه ووایي چې یاره نه دي را لېږلی ته چې ما ور لېږلي چې مخامخ شي دا خبره به صفا شي زه به تا ته سبا کال کوم حادثې 2 بجې 2:30 بجې به زه د هغه ځای کې یم هغه پسې به زه ورغلی یم د ما بل څه کار هم دی بس ته به ورته خبرې وکړو یو روپۍ به ورته په حواله کوي ښه وروره یو روپۍ داسې لږې پیسې نه دي ښه وروره دې ملګرو ته په کمنټس کې ما ته ووایي چې دا اواز صفا درځي کو نه په دې اواز پوهېږي او کو نه پوهېږي
ملګرو کو زمونږ د دې وایس اواز درځینو لږ په کمنټس کې مهرباني وکړئ ووایئ او دا پیغام ورسره ورسوئ چې هر چا ته پته ولګي چې دا سلو به شوي اوس نه د دې سړي اخري میسجونه ډېر زیات ضروري دي اخري ستاسو مازغه به اخري میسجونه کولاوئ چې کومه ډرامه شوې کومه لوبه شوې کومه پروپیګنډه شوې په کومه طریقه شوې په کومه طریقه زه د کاشف خلاف شوم کومه طریقه کاشف ته میسج راغلی زما خلاف شو په کومه طریقه په د الزاز د زنا طریقه کار برابر شو په کومه باندې په ما د غلنامه کېښودلې شوه دا ټولې تفصیلي په دې میسجونو کې به تاسو ته د دې جواب ملاویږي خو که لږ مازغه مو جنګول دا واورئ یو منټ دغه نه بعد واوره هغه څه وویل استا مهرباني چې دونه منډه تل راله وخې او روزانه زه به ستا په تمه باندې یم او ستا کو څه خرچه مرسله وي نو ما ته هېڅ د خپل اکاونټ راسند که چې تا ته هم څه 11,000 روپۍ در واستم چې خرچه په جواب کې ما ته ووایي چې ته به پسې ځې نو زه به تا ته 10,000 روپۍ در واستم ما ورته په جواب کې څه ووایي دا وره مننه وروره مننه ما ته توی زه ځم خپل کار پسې ښه وروره بس زه به ستا دغه کار هم وکړم د الله د رضا لپاره ښه وروره څه مسله نشته زه صحیح شو وروره ډېر وخت نه خراب په جواب کې ما ته لیکلي دي اوکې مننه او نوټ کې اوس ځان سره بیا ورته ما څه ویلي ګوره کله چې زه کاشف خواله رالمه ووره مشره کال درته کومه کال چوت که ښه دا کال چوت که کاشف خواله راغلم کاشف رسدا د ناست کال چوت کاکا نه لس کاله مې وکړو نه شوه ته وایس نه ګورې دلته د کاشف سره یم ما څه ملګري دي زما بل څه کار دی تقریبا 40 منټ مې وشو نه لس رنګه مې وکړو چې ولا کاکا زما خدا دې څه د پاسه 2 ګنټې وشو د 50 نه سیوا کارونه مې وکړو ته دا کال چوت کا دا کال چوت کا دا کال چوت کا مشره کاشف را سره دا د ناست دی کاشف آواز ورکړو د کال چوت کا ما خو ته لستر شو دې کس راته ویلي السلام علیکم روزانه ذیشان بھائی تقریبا 3 घंटे شو ما سره ناست دی او ځان ناسې الزام لګوي د کالو چت کې اوس کن زه چې د کاشف سره ناست وم هغه تمام میسجونه کول هغه د میسج جواب نه راکوه میسج نه که تو کال کوه کال نه تو مو دي ته د خپل میسج وکړه چې دې ما ته جواب راکړي په هغې کې 2 میسجونه هغه پول کتلي 3 میسجونه لا اوسه پورې نه دي کتلي اوس هم نه دي کتلي بیا هغه څه ووایي چې کله هغه ګوره وته زمانه نه وروره زه لاړم ښه زه لاړم بس خبره ختمه یاره ستا په حساب نه پوهېږم ما خو ستا د الله د رضا لپاره لاړم مې خو چې ترې د دیوانه پیسې او تا رالیږلي وو د لیک ځان غواړي بس زه لاړم د الله په امان وروره ما یې زه لاړم 4 घन्टे انتظار مې وکړو دغه ورور ته خو په حساب یې پوه نه شوم دغه ورور ته نه دغه خنزیر ته ما سره بیا د هغې نه بعد یې ما له څه جواب راکړو دې سوچ ته وګوره زه د دې سوچ ته حیران یم د دې مزغو ته حیران یم چې په کومه طریقه زه د استعمال کړم په کومه طریقه زه راتاو کړم په کومه طریقه په ما باندې د کاشف ګریوان و او په کومه طریقه زه د وینو تږی کړم په کومه طریقه په ما د خاندان وکړو د دې ویډیو په اخره کې تاسو ګورئ دا څو میسجونه پاتې په اخره کې به تاسو پوه شئ د هغه میسج بیا وګوره ایسته روزه نه خپه نه سي یاره موبایل مې ایسته د چارجر ته لګولی او زه تللی وم چونکې د جمعې ورځ ده او موز مې کوو او د هغې نه پس داسې واک ته وتې وم اوس رالم او ستا دا وایسونه هم راغلي دي کالونه هم راغلي دي کاسپ وایس مې پکې هم واورېدو ډېره زه وتې وم واک ته د جمعې ورځ وکړو څه وایي وتې وم واک ته کاشف وایس مې واورېدو نه وم واوره مخکې روزه نه خپه نه وایس مې پکې هم واورېدو ډېره بخښنه غواړم یاره ما زه دا دی اوس راورسېدم سید او ستا موبایل اوس پته نه لګي چې پروت و کال پکې راځي کوسي صاحب یار خپل خور لرم خپل مور لرم ایسته روزه نه خپه نه سي یاره موبایل مې ایسته د چارجر ته لګاو بیا څه وایي ډېره مننه ذیشان وروره ایسته منم ده چې تللی و بس نر پښتون یې ومنله د پښتنو دی بې غیرته نر پښتون خو زه یم خو ته ډېر بې غیرته پښتون یې زما د اواز به اورې ته ډېر سپک او کچه انسان یې بې غیرته د دې سړي اصلیت په تاسو په دې اخره کې وګورئ چې دا د کوم قام سره تعلق ساتي او د کوم ځګي دی او د کومې علاقې دی تاسو ته به د هغې نه بعد د دې قام نه به نفرت پیدا شي په اخره کې په خپله واورئ څه مسله ده وروره وه بلاک کلی یم هغه ټولې روپۍ مې نه ځان له ووهلې او چې ته بس نر پښتون یې ومنله د پښتنو دفاع دې کړې ده او دا هلک چې د هغه ډغل وخوت وی دا مې زه بلاک کلی یم هغه ټولې روپۍ مې نه ځان له ووهلې
او چې ته څه ما وې هغه زمانه موضوع سره کلک ولاړ یم نورجانه که روپۍ غواړې که هر څه غواړې تا ته وایم او چې څومره هم ستا ملګري دي هغه ټول پرې راپاڅوه دا لږ شي دا بې نقابه که دا غټ غل دی غټ چې څومره د ملګري دي یوازې ته نه چې ستا څومره ملګري دي هغه ملګري دي هم راپاڅوه دې سړي پسې کا واوره بیا ما ورته څه ویلي بالکل بس ملګرو ته مې مکنه زموږ سوشل میډیا چې کم ملګري دي هغو ته مې مو په خپله هم لګیا کېږم مدار هغه غریب پیسې دي په بار قیمتي دا پیسې به تیا خوري دغه غریب له خور وره او دغلته چې تا کم خلک تنګې غوته وي هفته نیمه صبر وکړه خیره سه انشاءالله دا ویډیو کلیپ دا ما ته په جواب کې یوه خبره بار کوله دی خوشي تشي بچي چې ما دلته روپۍ د خلکو نه چانده کړو کاشف علي ته مې لېږلې ده او هغه خلک ما تنګوي ما ته ویډیو کلیپ پکار دی واوره چې کمیډي که نه دا السلام علیکم جیسان اروړه څنګه یې ښه جیسانه زه خو ستا په انتظار وم چې ته به څه څلو کې اوسه پورې یو هفته وشوه دا نه یو هفته بعد د بیا میسج وکړو چې زیشانه تا اوسه پورې سم ونه کړه ته به کله څه کوې کله به واښتې نه اتمه ورځ ده او زه ستا په انتظار یم او څه چل دې مراله ونه کړو روزانه ایسته زه ستا په انتظار باندې ستا د ویډیو په انتظار یم ستا دغه ملګرتیا په انتظار یم نر پښتون یې روزانه ایسته عمر لري اواز اوچت کړی دی او ما سره ډېر زیات غم دی او دا ملګري مې شته ډېر زیات تنګوي او موږ خو دغه غریب له دغه روپۍ در واستولې وې او اوس په لانجه کې وو د روزانه خو داسې مسلې وي نو دا امدادونه به د غریبانو سره غواړي بند سي روزانه هفته خو نه ده شوې مچره څلور پنځه ورځې مخکې مې خبره شوې څه مصروف یم ما هفته دې نه ده شوې پنځه شپږ ورځې مخکې دې خبره شوې واوره یو کس منې کړی ما وایي زه اوس خبره صحیح روزانه ایسته زه به ستا انتظار کوم او زه په تمه یم روزانه ښه د ویډیو په تمه یم وي دا بیا اوکې مو ته لیکلي اوکې وروره بیا یې میسج کړی السلام علیکم جیسان اروړه څنګه یې ښه یاره نن خو ډېر زیات خوشحاله یم یاره منم دی پریشان هر پښتون یې هغه مشر چې دی هغه یو پیج ناشر شوي ستا هغه وایسونه او ډېر زیات خوشحاله شوم نر پښتون یې اواز دې اوچت کلی دی روزانه همدغه شانتې ودرېږه او چې څرنګه سپورټ وي نو موږ د سړي کو چې څرنګه سپورټ ته غواړې وي ستا وایسونه ما وکتل نر پښتون یې غیرتي پښتون یې هغه وایسونه کوم چې صدر اکبر خان شهید کړو هغه ویډیو چې کله ده وکته نو بیا زما سره رابطه وکړه دا بل میسج وورې زما جواب بالکل مشره صدر اکبر خان هغه ما ملګری دی هغه سره ما کړي وو هغه بس اوټ کړو هغه نمبر یې م رالوډ کړو خلک ډېر زیات تنګول کړه او مشره ما وی که نه یو کس راته ووي ته دنه تپوس وکړو چې دا څومره پیسې لېږلي د هغې هغه چټونه او د چا په شناختي کارډ یې لېږلي د مې هغه شناختي کارډ را سره راته راسویم که ماښام پې ځم د خیره سره لایف راځم بیا راته چوي یو کس راته چوي ته ما ته ووایې چې زیشانه دې کس نه ثبوت راواله چې زه روپۍ درکړم رنګ یې کړی د روډ د نمبر نه د زه بلاک کړی ما دې بلاک کړی هغه میسجونه هم در باندې وړم دلته دا میسج ځان سره یاد ساتئ د ما ته وایي چې ته راواله کړو زما په نوم پیسې راغلي زما د روډو په نوم پیسې راغلي هغه چیټ راواله کړو 10 کروړه مې زه به چانه قرض دار وکړم کور به خرڅ کړم زه به دا پیسې درکړم ما درته ده وي ما ته چیټ راولېږه هغه مې کاشف علي سره پکې زما تر منځه خبرې وشوې هغه خبرې مې واورې واورئ کوم ځای نه دی کې میسجونه ډېر دي خو دا هغه ځای نه وبخښه ما په ناپ کړی و ځان ته ما ځان ته په ناپ دا دی کاشفه څنګه چل دی یاره سړی را پسې نښتې دی یاره وایي دا پیسو څه حساب دی یاره ماله به زه خو درلم ما دې نه مخکې تا ته په کال باندې څو پیري وې تا ویلي درلم دغلته خو دا سړی ډېر مطمئنه لګیا دی نو ما څه حساب دی یاره زه والله شکي یم یار ما ته ووایي چې زه شکي یم دا سړی ډېر ما مطمئنه کړی ډېر په طریقه لګیا دی دا پیسې در لېږلي دي ما ته په جواب کې څه واورئ وعلیکم روزانه تا خو ما سره ټوله ورځ تېره کوه دلته راغې ما سره کېناستې باقاعده مې قرآن نه راغستی قرآن هم درته کولو خو تا هر څه خپله وکته یار په دې زه نه پوهېږم چې ته څه وې هغه څه وې هر څه تا خپله وکته وروره بیا ما زما دغه کال ولې نه شوی 10 کاله مې درته وکړو دا میسج باندې دې مجبوره کړم دونه ورځ ور مې دا میسج چلو تا د ما میسجونه هم شروع کړي کال نه شوتی که نه اوس څه حساب دی د سړي د پیسو څه حساب دی والله هغه ډېر مطمئن لګیا دی ډېر دغه لګیا دی پیسې نه اخیستي خیر د ستې واله سمه دې دیوانه نه ورکړې ځکه سړي غربت ته د سړي ویډیو کلیپ جوړ کړه زیشانه ته لیونی شوې که څنګه یار دماغ خو یې نه خراب زه درته څه یم ورته څه وې پروف به پروف دې ما پسې رولېږي چې هر څه منم خو ځان نه لګیا دی بس لګیا دی زیشانه لږ سوچ کوه یار دا صرف ځان نه لګیا دي
واوره خاطر د جواب بیا زما جواب څنګه دماغ مې خراب دی دماغ ستا خراب دی پر دې پیسې راغلي نو ته ما ته قسمونه قرانونه د غره پیسو لپاره خلک د ایمان تیریږي ما له پیسو لپاره خلک غرور وژني ته ما ته قسم قران نشي کولای پر دې پیسې دي سړي نه پیسې په حواله کا وروره کونه والا کې قسم په خدای چې کمیس پر دوک نه په سوشل میډیا وباسم او د دوه ټکو دی غره پرې نه دم پوه شو کنه ما ته څنګه دماغ مې خراب دی دماغ چې ستا دماغ خراب دی دماغ ستا خراب دی پر دې پیسې ورکه قسم په خدای چې کمیس پر دوک در نه کاږي مو باسم خدا پر دې پیسې در نه لم ته ما ته په جواب کې څه که شانت لیوانېږه څنګه یار ما تا ته سل ځل وی چې نمی دی اغستې چې څه کولی شو ګلاس ته خلاص توری په لاس ښه ما ته دا ووایي ما ورته بس صحیح ده که نه اوس په پته لګي اوس په پته لګي چې په تا کې زه پړی اچوم او که نه اچوم غل بچیه پردی پیسې دي وایي پیسې ورکړه زیاتې خوره آرام خوره پیسې ورکړه غله د ماښامه پورې به زه ستا نه کمیس پر توګ وباسم بې وجدانه انسانه پردی د آرام مال ورته ناست آرام خوره ته خو ډېر فضول انسان یې او ما سره دومره ټایم نشته زه پروګرام کې یم او چې څه کولی شو که ښه ناسته خلاص دې میسج نه بعد چې ما کله میسج کو زه د میسج په دوران کې دی د زه بلاک کړم دا وره داسې کار دغه بلاک یې پرې میسج هم پوره نه شو بلاک ته زه به چې اوس په ګورو دا زه د بلاک کړم د دې نه بعد زما پوخ یقین راغی مکمل یقین مې راغی چې واقعي کاشفایي غل دی او انټرنیشنل غل دی ځکه خو دې غل نه مې ده او په ما پسې بلیک لیسټ نه لګاو بیا راغلم ما هغه سړي سره چې خبرې کولې زما ښه ده خیره سره تیڅانه وروڼه دا ټایم چې ډیوټۍ کې یم او چې ډېرې ته لاړ شم نو ټول ډیټیل درته ما بیا بالکل مشره صدر اکبر خان هغه ما ملګری دی هغه سره ما کړي وو هغه بس اوښ کړو هغه نمبر یې معلوم کړو خالد زیات تانګول کړی او مشره ما وی که نه یو کس راته ووي ته ده نه تپوس وکړو چې دا څومره پیسې لېږلي د هغې هغه چټونه او د چا په شناختي کارډ یې لېږلي د مې هغه شناختي کارډ سره راته راسویم که ماښام پې ځم د خیره سره لایف راځم ماښام پې زه لایف راځم ما ته ثبوت راکړه چې زه ثبوت شو کوم ما دته وي ته ما ته په جواب کې څه وویې لږ میسجونه بعد وویل ټایم چې ډیوټۍ کې یم او چې ډېرې ته لاړ شم نو ټول ډیټیل درته وایي چې زه ډېرې ته لاړ شم تا د ډیټیل در کوم شاټ شاړې د باندې وړم لږ میسجونه پاتې یا زه درته کې سمه ده مشره دا صحیح ده دا زه راسه ماښام کانټیکټ کوم زه اوس بل ځای کې یم مشره څنګه چل دی ما دوه درې پېرې مې کال هم ده کال نه ته ما هغه شیزونه راولېږه که نه زه د هغې پسې ویډیو کوم او دا ترتیب برابرو بس داسې خلک نه پرېږدو ما دا خو دا ټوله میډیا قسم دی د دې خلکو د لاسه شرمېږي اوس تا دې سیس ته په انتظار یم هغه ملګري ټول ما ورته ویلي دي که نه ما چې هغه سره سپوتونه هر شی شته خو په ټایم د ما مطبوع کار نه کړی چیټ تپوس مې کړو اوس هغه چیټ هر څه شیر کوم دا څو روپیا ته یادولې 12,011 لکه که نه د دې هغه چیټ میټ ما ته راولېږه ښه دا خو زما بیخي مضبوط کار نه کوو دلته مې یو کس سره خبره مو کړه هغه راته ووایي چې چیټونه راوړو یو روپۍ به دیوانه پلار ته ورکوي ښه نو به دغه شی راته راولېږه اوس په خدای انشاءالله دغه پیسې روکاږي یاره تیڅانه وروڼه لږه بخښنه غواړم هغه چیټونه دلته زما ملګري سره یو دلته دیره کې راسره دی خو چونکې هغه دلته درېولي کوي او بار ته وتی دی چې راشي نو زه به ته هر څه راوالم هغه بایک یې تالا یې دلته او زه په جواب کې راته وي چې زما ملګري ګاډي چلي او ګاډي کیو دي چې راشي زه درته ثبوت درلېږم بیا به ته ما څه ووایي صحیح ده مشره دغه څیز راواستوه که نه دغه ډېر زیات ضروري دی دلته ملګري رانه تپوس هم کړي میډیا والا دوی خو لکه داسې څه نه کوي او وایسونه مو سوق شوي دي لوبه جوړه ده که نه باره طریقې ته پیسې وځي بل یو کیس هم لاله رالی که نه دوی موږ سره اسلام آباد ته تللي وو اسلام آباد ته او موږ هلته هغه ټیکټاکرې مټاکرو سره ملاقات کوو دوی زموږ نه یکدم لاړې وې دلته یو زنانه د ویډیو ورله کوو نو کس ما ته قرآن وکړو چې دغه جنیا سره ده زیاتې هم کړی دی هغه کیس هم پسې راووتو هغه راته قرآن او قسم په دې خبره وکړو نو ته مهرباني وکړه دا سلیپونه ما ته راولېږه که نه او د چا په نوم دې لېږي دغه ټوکن غوندي راولېږه بس دا بس دا بله قسم دته مه ووایه ټوکن راولېږه ما ته د دې دوران کې د وایس میسجونه نه آوټ ما ته یو کس کار په وزیشانه تاسو راغلی وې اسلام آباد ته بلکل دې زما اسلام آباد ته تللی زه ورسره تلم دوه درې ملګري نورو د اسلام آباد کې مونږ څه خبره داسې راغله نو مونږ لاړو هغه کیفې ورته وویل ته هغه خلک ټیکټاکران مکټراکران ټول خلک راټول شوي پارک د پارک نه بعد هغو ګاډي ته وغوته کیفې ته لاړو زه مو پسې کیفې ته لاړم دوی ته مې راځئ چکر و د کیفې وینو ټول ټیکټاکران دي هغې کې دې زموږ نه لاړو چې تاسو د کیفې ته لاړ شئ او زه دلته یو انټرویو ده او بار بار راته رنګ کوي او دا موقع ده زه هغه انټرویو کوم داسې خبره ده داسې خبره ده غلطه خو نه یم که دروغ وایم دې ټولو کسونو ته یې وایه داسې ورته په منځ کې راودانګل چې زه او دغه به لاړ شو عباد الله زموږ یو ملګری دی په اسلام آباد کې عباد الله عباد نومې دی په هاسټل کې پاتې کېږي په اسلام آباد کې هلته یې
هغه د سره لاړو هغه ویډیو له تلوي بالکل جی دا هغې نه بعد چې کله دا خبره را تازه شو ما ته پکې یو کس کال وکړو چې ذیشانه تا دې زنانه له 26000 روپۍ ورکړې وې داسې ده 26000 روپۍ یا ډونیشن شو یا هر څه یا تا د چا نه مخکې نه تا هغې ته 26000 روپۍ شمار کړه تا ورکړي دي زه خو په موقع نه وم که نه زه خو تا سره ویم نه وایه دې کتونکو ته خو زه دروغ وایم وایه ته مخامخ زه 26000 روپۍ دې ورکړي دي بالکل ورکړي مې دي هغې که ما ته چې کاشف 26000 روپۍ ورکړي او د دې ښځې سره 2 پیرې زیاتې کړې دي په هغې باندې ما په خپله نه لیدلې که نه زه خو تا سره په موقع نه وم که نه تا سره څوک ذیشانه پروف به دې ثابت کړو هر څه به یې راغشتي وو هر یو څیز به یې راغشتي وو ما به منلي یار د عبادالله کې ګرځم هر خور تپوس کوم یار زه به دغه سړی رانیسم او دلته به یې کېروم او په مور خور به ورله خېږم چې تا دا خبره ما ته کړې ما دا ثبوت راکړه هغه زه به بلیک لیسټ کې اچولم 17 نمبر دی عبادالله نوم دی 17 ورځې په دې موبایل کې ګورم ته د ښیم دغه نمبر دی او ویې ګورئ او زه به تا ته دا ثابتوم درته به لایف ته کښېنوم نن چې څنګه په خپله زه راغلم زه دې له نیم راغلی چې کومه غلطي شوې زه هغه راتاوم زه هر څه کوم خو بې غیرتوب نه کوم نه د چا یېرېږم نه د چا پروا کوم چې غلطي وکړم یو سړي ته وایم دا چې وشو قسم دې د مرګه دا د زنا خبره وه زه خو اوس هم ویم ما ته پې هغه قرآن وخوړ ویډیو کال یې وکړو قرآن یې پرې راته وکړ دا یې خبره یې وکړه ثبوت دې ولې نه راغوستو پروف دې ولې نه راغوستو چې نشته بیا دې ویډیو ولې کاشفه زه تا ته ښیم که نه زه تا ته ویم دا مسله که زه سره په هغې هم خبرې کوم د هغې نه بعد دلته ما دا خبره وکړه ما چې بل کس هم پې الزام لګولې ده ما ته څه وویل واوره یار ځیچانه وروړه مونږ خو دې صرف پیسو حوالې سره چې دی غل دی خو مونږ ته بیخي ټیک نه ښکاري او د ده خو نورې کاتې چې دی ایسته نور هم ډېرې زیاتې روانې دي دا زړه مې ته ډېر زیات بد شو اور زه وایه دا نورې کاتې هم ټیک دي ښه واوره دا میسجونه واوره مشره دا خو څلورمه پنځمه ورځ ته سلیپ درلېږم دا څنګه سلیپ ته یاره دا ته ما ته نه رالېږي دلته یې به ما زه ته شکي کړم ده سره زه په لا قسم دې زما یې مازغه خراب کړې دې ځای کې د اووه میسجه پاتې دي دا اوس واورئ ښه پانه خو ما جوړه کړې دلته ما ملګري میډیا وایه ټول تنګۍ یو وایي سلیپ راکړه او بل وایي سلیپ راکړه او ته مړه کله به دا چل او کله به هغه چل ولاده خو په تا باندې او شکیل په تا مې شک راغی چې تا صاحب رامه کې خو صحیح حساب دی ځیچانه وروړه ډېره زیاته بښنه ده نه غواړم ایسته هغه ملګری مې چې دی نو هغه پلانس ته تللی دی ما ورته یې ما ته سیز راکړه یاره اوس بیا و چې ملګری مې فرانس ته تللی واوره ځیچانه وروړه ډېره زیاته بښنه ده نه غواړم ایسته هغه ملګری مې چې دی نو هغه پلانس ته تللی دی یو میاشت پس به راځي چې څنګه راشي نو به سمدستي به مې د درواستولي زه په خپله ډېر انتظار کوم خو چې ملګری مې څنګه راسي روزانه نو ایسته دا نن څلورمه پنځمه ورځ ده چې تللی دی یو میاشت پس به راځي روزانه زما یې دا مازغه خراب کړو ما ورته څه ویل مړه مشره ته خو څه عجیبه غوندې انسان یې پرانچي ده دلې څه قبر ته خو نه دی تللی ویډیو کال ورته وکړه وټسپ ورته یې تصویر راولېږه یا به یې ویډیو کال وکړه سکرین شاټ دې وکړه که نه دا خو اسانه طریقه ده مخبره کې خو نه دی پروت چې هلته سګنل موبایل وزرنی ته خو مړه عجیبه کار کوې دلته دې به ما خو ما جوړه کړو سک کړبک کړ زنګې دا دی اوس لسمه ورځ ده او ته ما ته ثبوتونه نه راکوې نو والله زه خو په تا شکي یم عجیبه غوندې لوبه دې شروع کړې ده دا څیز ما ته رالېږي یا نه رالېږي ته ما ته صفا خبرو کړه یا شته یا نشته یا دې ډرامه کوله هسې بوسو کې اوبه به وتللي اوس ګوره د دا اصلیت په ښکاره کېدو سره د جوابونه بدل شو د دا اندازې بدلې شوې دي د الفاظ مکمل چینج کېدو والا دي دا څلور پنځه میسجه واورئ اوس ښه یاره چې څنګه راشي ما تا ته ووایې که نه ما تا داسې رابطه خو نه کوله خو راسرې دي که نه او په دې شیزونو باندې په دې چیشانو باندې ډېر نه پوهېږم نورجانه بس صرف دا وایي زه په دې نه پوهېږم ما سره لګیا دي ما ورته څه وي واوره ته څنګه په دې نه پوهېږې دا ما سره خو پرې لګې مازغه دې کار نه کړې کوڅه مړه ته څه ډرامهګیر غوندې خدای دې کور درګاه ورانه کړه سم دم سړي باندې دې را باندې راګیر کړې دا خبرې د لساتو ورځې نه دا کم چې کم د میاشت نه کم چې کم د 20 ورځو ګیم دی 15 ورځې 20 ورځې 18 ورځو دا قصه ده چې تاویږي دا قصه د عمران دیوانه د راتګ نه 7 ورځې 6 ورځې بعد دا دې سړي زما سره کانټیکټ شروع شوی واورئ ما ورته څه وویل قرآنونه او قسمونه کوله ته اوس ډرامې کې ته خو یا خو ته د سړي بچی نه یا زه د سړي بچی نه یم اوس ته ما ته دا شی راکړه ما څه له شرمه مړه دې خلکو ته مې شرمې زه چیغې وم ثبوت شته ستا په سر چیغه م ته ثبوت نه رالېږي مړه تا خو ما ته قرآنونه او قسمونه خوړل دا وایسونه په هغه ټیم به کېږي کله چې به کال نه کنیکټ کېدو نور زما د ده په کال چې کومې خبرې شوي ده کوم قرآنونه قسمونه
لکه د انتحاک راس کړی د قرآن او د قسم انتقا د چې به زما سره کمې خبرې کولې څومره بیا زه په اعتبار کې کړم په بروسه کې به کړم دې کنجر واورې اوس میسجونو اصلیت یې ښکاره کېږي چې دا کار یې کړی اوس راولېږه څه شي خو راولېږه خدای دې کور وران کړه ما څه له شرمې پاتې مې راولې څه شی راولېږه چې زه خو دې خلکو ته وښیم چې خلکو یقین را شي نو ته خو هسې بوس باندې یاره ته راکړه ثبوت راکړه که نه اوس دا خوله دې ستا سمه خوځوه خوله دې وې سمه خوځوه دا خوله دې ستا سمه خوځوه اور ته زما نه خبر نه دی خپې کې به دله پړی واچوم استرا به دې کاږم خو چې رابطه مې سره کړې ده نو څه به راسري وي او دا خوله چې دا لږ په واک کې خوځوه ته به بل چا داسې کنځلې کې خو ته ایسته زما نه خبر نه یې نو چې څه در سره دي خدای دې کور ران کړه زه راته یم چې دا راکړه که نه نو مور لی وړې خو پلار لی وړې خو چې دا څه در سره دي دغه ثبوت ما له راکړه چې د پلار پسې دې نورې ویډیوګانې وکړم او دا پلار دې بېنقابه کړم نو د خنزیر بچی زه راته یم راکړه چې د سړي دې راکړه که نه څه مور پې ګاډی بړوا راویلېږه دلته مازغاسې خیمه ته خو د سره د سړي بچی نه ته خو زما په دې مزغو کې اور بل کړی دی راویلېږه دلته مړه خلک من کنځي ملګري کنځل کې یا څه ګول مې خورې اوس راولېږه چې ستا خو میاشت وشوه ستا بړوا ورته لګېده نه سړي بچیا دا شی راولېږه په خپه کې زما ستا پلار هم پړې نشه چوره قسم دې چې ستا په خپه کې پړې واچو اوس د ده د قام چې دا د کم قامه دی دا د کم ذاته دی د کم زګي دی د دې بې غیرته د ده د لعنت د ده په خاندان شه لعنت د ده په هغه مور شه چې داسې حرامي راوړي دي او یو پښتون او یو مسلمان خپلو کې ورچوي د دې کنجر په خاندان باندې زه لعنت پیم په دې بې غیرته اوس بل میسج واورئ ایسته بړواګان خو تاسو بړواګانې په سوشل میډیا باندې راځي او دا پښتانه مې سته لوټ کړه ومې غوړې او کې مې خود ده کې او که نه بچې ته چې بیا پکوانیانو بچې داسې خبرې نه کوې ښه اوس ورګوئ بړواګانو او بچې اوس به کې بیا دغه شي قام به م وله پېژندلي په دې میسج کې بیا در باندې اورم دا میسج بیا واورئ ایسته بړواګان خو تاسو بړواګانې په سوشل میډیا باندې راځي او دا پښتانه مې سته لوټ کړه ومې غوړې او کې مې خود ده کې او که نه بچې ته چې بیا پکوانیانو بچې داسې خبرې نه کوې ښه اوس ورګوئ بړواګانو او بچې اوس به کې بیا دغه شی مې در منډم ښه په بل کې مو رومنډو او جیل او ایکټینګ کې او پتا کې مې د رومنډو بیا واورئ کې مسله ده بیا واورئ بیا واورئ ایسته بړواګان خو تاسو بړواګانې په سوشل میډیا باندې راځي او دا پښتانه مې سته لوټ کړه ومې غوړې او کې مې خود ده کې او که نه بچې ته چې بیا پکوانیانو بچې داسې خبرې نه کوې ښه اوس ورګوئ بړواګانو او بچې اوس به کې بیا دغه شی مې در منډم ښه په بل کې مو رومنډیج او روکې مونږ ایسته د افغانستان یو تا ته پته ولګي دا خلک د کم ځای و دا د افغانستان ته چې لر او بر چغې وې دا ده چې درته لکه د سپي غاپم چې لر او بر کم سړی تعلق ساتي دا چې خپل به درته دا خلک وایي دا د لر او بر هغه افغان دی دا خلک افغان دی تکړه خلک شته تکړه خلک خو دا زما خویندې میندې شته هغه تکړه پښتانه شته هغه افغانان دي دا افغان و که نه دا چې ستا عزت پورې خنده وکړه دا ما نه ده کړې دا دې افغاني وکړه دې افغاني واوره دا او که نه شیم مې ده کې د رومنډو د افغان پاور ډولې او که نه چې بیا پر افغانیانو بچې داسې خبرې نه کوي وا افغانیا خدای دې کور او درګاه سره د احمدشاه ابدالي ورانه کړه بړوا یا بړوا ستا په هغه اشرف غني کې سړیتوب نشته که نه هغه هم دا قامونه جنګوي بې غیرت او تاسو هم جنګوئ شیطانانو منافقو خزکوسو ما له دې چل راځي بړوا ما له دې چل راځي دا نمبر دې زه کوم او په ښځه به درته ښیم دغه د بیلجیم کې خلک د رومنډي بړوا ستا غوندې کونیان نه دي دا زه به دې غڼ پسې راښکم د کنجرې ښځې زویه واوره ایسته بړوا غوندې خپله کې مې واچولې بچې اوس کوڅون هم چغې وهې ما وغولې اوس یو بل بسې کوئ پښتانه هم به د بچې اوس کنځلې کوي ومې غولې اوس چې هر څه یې وایه زه بچې سمه دی د نومې افغاني نه به درله ښځه راولم ځکه خو له دې قام نه زه نفرت کوم چې دا د سپي د ذاته پیدا دی روسیانو امریکایانو مکس قام هم د شیطانان در کې درننوتي بړواګانو دا اصلیت په هم زه ښکاره کوم بې غیرتو بې شعورو د خنزیر د اولاده د خنزیر تاسو که کومه سړیتوب وي ستاسو په دې ملک کې به انګریزان نه ګرځېد بړواګانو خو د بړوا د قامه یې که نه اوس ته ماته ووایه بیا رالېږلي دي اخره کې چې کله بلاک کولم لاړې بلاک وي اوس کونې ورکوئ اوس ته ماته ووایه چې ستا په پیج کې ټول د افغان ناره پرته ده
دا لر او بر د پښتنو ناره ته وی او یو افغان راځي دا تا له افغان خپلواني ما نه دي زه د دې خلکو نه نیم خبر ما ته د دې خلکو پته نشته زما نمبر دوی سره د اسمانه نه دی راغلی زما نمبر دوی ولې را پیدا کړو ستا خلاف دوی دا پلیټ ولې وچلو د دې زه نیم ذموار د دې دغه افغان ذموار دی شان به الله دې بیان تل خوشحاله کامیاب لري الله دې په خپل خور مور دغه خلک خوشحال لري چې کوم خلک ما پسې لګیا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره زیاتې شوی زما باندې بکیږي دا خلک به ما باندې ویډیو هر څه به کوي زه نه دی بیګا زما د سره خبرو شوې تا د ما بیګا 50 نه سیوا کارونه کړي تا کال ته توستارونه نن چې زه ستا دې ځای ته راغلی مګر نه زه په دې وجه راغلی چې ته بې ګناه وختې کو چېرې ته ګناهګار وې قسم دې ګورې د پلار د یېرېږم د خاندانه دې یېرېږم یا دې د خاندان پروا ګورې ساتم زیشان هر څه کوي د دې خبرو پروا نه کوي نه د مرګ د دې قصو قطارو د جنګ جګړو د دې نه زه نه یېرېږم نه د دې پروا کوم خو چې راته پته ولګېده چې پلین و سازش و رالمه په خپله دلته په خپله چې نن زه تا ته ناست یم ځکه ناست یم چې ته ماته بې ګناه ښکاره شوې وروره خبره یوه پاتې شوه زما او ستا تر منځ د زنا د هغې عباد الله به زه رانیسم به زه ګیروم زه بلیک لسټ ته اچولیم زما نمبر نه چوتی ته په خپل هم ډایل کا چې کله عباد الله زه تا ګیر کړم په تا به زه دا لاس ګورم چې تا سره ثبوت نه او چې تا سره ثبوت یې خفه کېږه به نه اشنا دا بړ پتون به دوام او په دې ځای کې به دې نیسم سار مې غیار سریام مې پانسي کوي دا خو ما ټولو ته ویلي سریام مې پاسي کوي ځشان وایي خو ځان نه پروپیګنډې نه دي پکار دا ما نه ده کړې دا پروپیګنډه زما نه خلک به تا ته هر څه وایي خلک به تا ته هر څه زه په دغه ځای کې شکي شوم کاشفه چې کله تا ته مې وویل تا زه بلاک کړم زه داسې چلو شو غریب یتیم کاشفه هغه ما ته ووایي زه یې بلاک کړم چې ما ورته پیسو وې ته هغې وایي زه یې بلاک کړم چې ما راته پیسو وې زه دې هم بلاک کړم زه شکي شوم ته اوبه راکړه وروړه زه هم شکي شوم ما یې بس ټیک ته زه دا پیسې والې هغې هم بلاک کړو زه یې هم بلاک کړم دا داخلي وو او ځان یې وو تا سره ما څو پیره کانټیکټ وکړو تا به ما ته اکثر په جواب کې ویل لکه زه بل ځای کې زه دله ترتیب برابروم د دې ترتیب څه حساب و تا خو ما ته وایي چې زه ترتیب برابروم زه خو په دې نه یم پوه شان به ما هم درته دا وایي چې خیر دی پروف پیدا که بیا ما بس لګیا اوسه بیا زما خاندان هم یادوه بیا زما مور او پلار هم یادوه تا ته کلیام اجازت دی خو چې تا سره پروف نو ثبوت نو ته بار بار لګیا وي تا سره څلور پنځه کسان چې هغې هم زما روریان دي زه به ورته روریان ویم د هغې خویندې میندې زما خویندې میندې د هغې پښتانه دي هغه هغه هم پښتانه دي چې کوم کسان ما پسې لګیا دي د هغې خویندې میندې زما خویندې میندې دي هغې ته هم زه ریکویسټ کوم چې ځان نه در سره ثبوت نه وي ځان نه مه لګیا اوسئ قسمونه مه خورئ کله چې یو زنه راپسې تړئ کله بل زنه راپسې تړئ کله راپسې یو پروپیګنډه کله بله پروپیګنډه کله پیسې نو مړه الله ته وګورئ دې الله ته به نه ځئ الله باندې تپوس نه کوي الله باندې دې خبرې تپوس نه کوي یار لږ الله ته وګورئ چې ځان نه پروپیګنډې مه جوړوئ ځشان مې تا سره نور هم ډېر کسان دي هم د دې سوشل میډیا والا چې هغې ما له خور مور یاده کړه هغې ما پسې قسمونه او قرآنونه چې ما سره ثبوت شته اوس د هغه ثبوت هغه خلک ما ته وکړي که نه که نه هغه به تا هغې ته ووایي چې دا جوړ کړه ګوره وایسونه زما اوټ شوي دي ما چاته نه دي ویلی چې زما وایس اوټ کړه ما چاته نه دي ویلی چې زما وایس اوټ کړه دغه یو وایس هر څه چې شوي هغه وایس چلېدلی ده هغې سکرین ریکارډینګ شوی دی وروره صدر اکبر خان دی نر سړی دی غیرتي سړی دی هغه هم ما ته وایي چې ځیشانه دا پردی حق دی سړي والي دا حق پتې ورلالو ما ته یې لس پیرې دا ویل چې ځیشانه ګوره ښه سوچ وکړه تا ته پته ده انکوایري وکړه معلومات وکړه په سړي الزام ونه لګي سړی بدنام نه شي اته چې سړی موږ بې ځایه بدنام کړو ما ورته نه ما سره کس په کانټیکټ کې دی ما له ثبوتونه را روان دي دا ما صدر اکبر خان ته ویلي زما نه زیات احتیاط هغه کړی زما نه زیات سوچ هغه کړی هغه به بار بار دا خبره کوله چې ځیشانه سوچ وکړه سړی بې ځایه بدنام نه شي خو افسوس چې ما د یو افغان ځکه د دې قام نه زه نفرت کوم ځکه دا قام په اور ولاړ دی ځکه د دوی ملک تباه او برباد دی دوی بل ملک تباه کوي دوی بل ملک تباه کوي مونږ به نفرت نه خورو مونږ به مینه خورو مینه ستا کار دی مینه ستا کار دی زما نه خلکو نه نفرت دی نه زمونږ روریان دي زمونږ روریان دي زمونږ روریان د کلمې مسلمانان اسلام کې الله پاک فرمایي چې کم کس کلمه ویله دا روریان دي زمونږ روریان دي الحمدلله ما چې کوم غریب یتیم بې وسله مرسته ولا مې اواز اوچت کړی دی همدا افغانیان روریان ورسره ولاړ دي یو نه نیم ټول به نه یادو یو نه نیم کس پکې وي کوم افغان چې دا کار کړی همدغه کس یاد ده ټول مې یاده همدغه کس یاد ده زه ټول یادوم همدغه کس زه خپل معقول هم ټول یادوم ځیشان بهی زما د ټولو نه نفرت ځیشان بهی ټول مې یادوه دې کې ښه خلک هم شته ښه خویندې میندې ښه روریان هم شته نفرت مه خوروه نفرت مه خوروه ځیشان بهی نفرت مه زما په مام پیم ناوخته دی څومره ملګري دي چې کوم کار غلط یا هغې ته غلط پیم چې کوم سم یا سمي
دا د خلاف چې څه شوي غلط دي ښه په جارې ویم ښه په نرتوبې ویم مسټیک شوی تا ته دلزاري شوي د هغې درنه زه بخښنه غواړم زه ستا نه معذرت کوم تا نه زه بخښنه غواړم ډېرو خلکو ووي چې د شان ته جواب ورکړه ډېرو خلکو راته ووي چې اگر له خور مور یادې ته ورله جواب ولې ورکړې ولې نه ورکړې ما ورته زه ورله جواب نه ورکړم ما دله جواب نه دی درکړی ډېرې ویډیوګانې جوړ کړي دي کاشفه زه چې نن دلته ستا ځای ته راغلی یم زما مېلمې ستا په نرتوب راغلی یم زما ستا مېلمې بېګنایۍ زه دې ځای ته راوستم زما مېلمې ستا غیرت هر ستا سړی په کور منل ځای ته راوستم قوره زما مېلمې الله دې په د ټولو کتونکو نه معذرت غواړم بیا هم درته شان ریکویسټ کوم چې د چا خور مور مه یادوه بیا هم درته ریکویسټ کوم چې د چا عزت مه تارګوه ځکه پروف نو د هغه نو خیال دې دی چې دغه دا خبر زما راغی ها یو منټ یو منټ ته ستا خو دی په دې کې زما ګناه شته نه زیشان وایي زما ومنه چې بې پروفه مه لګیا اوسه خلک به هر څه تاته وایي خلک به درته وایي چې یاره زه له پیسې درس کوم او دا کس بدنام کړه ډېر خلک شته چې موږ پسې راغشته ډېر بې خونده خلک شته زیشان وایي خلک شته زیشان وایي زیشان دا کار کوي خو خلک شته تا ته بې میسجونه به خلکو کړي زما ډېر خلک دي چې هغوی زما خلاف دي هغه هم زما روریان دی الله پاک دې په خپلې خور مور خوشحاله کړي که هغه افغان دی که پاکستان دی الله پاک دې په خپلې خور مور خوشحاله کړي په ما الزام ولګېدو د زنا خو کاشف چې راوتی دی کاشف خپله کور کې خور لري مور لري زه یو وړې لور لرم د شپږو میاشتو دا څونه ملګري به راسي 2-3 ملګري به 11000 ملګري ناست دي 11000 11,000 ناست دا ویډیو میلیونو رسي د دې میلیونو د خلکو د مخې درته وایم چې مسټیک شوی مسټیک شوی غلطي شوی چې څوک غلطي وکړي که نه هغې له راځي ما نه مسټیک غلطي وشوه زه چاته وکړه کړم دغه وایسونه تاسو اورئ راغلی یم ښه په جار یم په بخښنه ځکه زما ورور او هر ټیم دې ملاتړ یم څه قسمه ضرورت یې زه دې تابعدار یم نن چې زه ستا ځای کې ناست یم هسې نه یم راغلی ما کې یو مسټیک و هغه مسټیک ختمولو له راغلی ته بې ګناه وې ته بې ګناه وې ته بې ګناه وې رالم وروره خلکو ته مې ښکاره کړه همیشه د ظلم د زیاتي خلاف مې اواز چوت کړی خو زه نن دلته نه راتلم ما دا خبره نه کوله دا یو ظلم و ستا سره او چې د دې ظلم خلاف ما غږ نه کو خاموش وم په ورځ د قیامت په معنا الله تپوس کوو نو وروره دا سره ظلم روانو زیاتې روانو چونکې زما مسټیک و زما غلطي وه زما د وجې روانو نو زه په خپله نن راغلی یم تا ته ناست یم خو زما د وجې هر چا د نقصان رسو زه پوه شوم چې دا بېګناه دی قسم دی په دې خپو کې به ورته وکړېږم ځکه زه ځان بېګناه مې ګناهګار وم زما ورورې د ټولو کتونکو نه بخښنه غواړم ستا نه ستا پلار نه ستا وروڼو خویندو ټولو نه زه بخښنه غواړم الله دې تل خوشحاله کامیاب لري مننه وروره اوسې کم کتونکي دي هغوی ما پسې ډېر کنسل کول زما له طرفه د الله په امان تاسو خوشحاله اوسئ الله دې تل خوشحاله کامیاب لره په خپل خور مور خوشحاله شي کم کتونکي دي ما پسې ډېر کنسل کول کمنټس کې لګیا و زما خور مور یادول هغه ټول زما روریان دي ما پسې یو پروپیجنډه سټارټ وه د زنا الزام را باندې لګېدی و ډېر خلک لګیا وو چا به څه وي چا به څه وي چا به څه وي ډېرو خلکو راته وي چې جواب ورکړه خو ما جواب نه ورکولو مې الله مې شته کاشف یو خبره بله مې واضحه کړه چې عمران دیوانه له 1 روپۍ هم نه ده راغلې داسې ده په الله مې دې قسم وي زشان نه 1,00,000 روپۍ راغلې وي چې هغه ورله ما ورکړې باقي دی راسره ویډیو ده هر څه راسره شته خو زشان بھائی دا به درته زه قسم وخورم چې تر اوسه پورې عمران دیوانه له 1 روپۍ هم نه ده راغلې یار ما د ویلفیر نمبر ورکړی هغې سره ولې خلک رابطه نه ساتي ما دویمه ویډیو کړې د عمران د والد صاحب ویډیو مې کړې ده هغې سره ولې خلک نه رابطه ساتي خو ډېر بې خونده خلک شته چې ما ته اوس هم کال وکړي وي عمران له پیسې درلېږم زه ورته یم د عمران د والد صاحب نمبر ورته یا سینډ کړم یا ورته یم دغه ویډیو ما کړې ده هغې نه نمبر واله هغې ته هم ریکویسټ کوم چې یار ما پسې پروپیجنډې ځان نه مه لګوئ او زیشان بھائی دا درته زه بیا هم ویم که تا روپۍ ثابت کړه په ما راشه چې څه وی زه دې هر څه منم مننه زما له طرفه اجازت ما بخښنه وغوښته وروره باقي زما ورور داسې خبره نشته ما معاف کړی زیشان بھائی دا څه خبره نشته زړه دې غټ دی زړه دې غټ دی زه خلکو ته هم ریکویسټ کوم چې کم خلک پروپیجنډې کوي او ځان نه راپسې ویډیو جوړوي راشي یار ما سره کښېنئ ما نه وغواړي ثبوت رانه وغواړي یو پروف رانه وغواړي زما موبایل هر سره ډک دی ما سره داسې وایسونه هر څه شته ولې زه نه آوټ کوم زه ولې دې خلکو پسې نه لګیا کېږم خو نه الله وایي ما ته یې پرېږده د الله وانه بل لنګي خو الله دې بیا هم دا خلک خوشحاله کامیاب لري او زه خلکو ته هم ریکویسټ کوم چې کم خلک ما پسې کنزل کوي کم خلک ما پسې لګیا دي هغه زما روریان دي هغه زما کشران مشران دي الله پاک د هغې په خپله خور مور خوشحاله کړي الله دې ورته چرم غم نه کوي او زه هغه ټولو کتونکو نه بیا هم معذرت غواړم که د هغې زړه ته څه ازار رسېدي یا د هغې زړه ته
څه داسې دوک رسېدي نو هغې نه زه هم معافي غواړم ذیشان به یې تل اوسي کامیاب اوسي آباد اوسي که صدر اکبر دی هغه هم راپسې ویډیوګانې کوي هغه ته به زه دا ووایم هغه یو نر انسان دی هغه ته ګناه نشته دی ورته سم هغه ګناه دی هغه یو نر انسان دی هغه تا سره کانټیکټ کړي هغه د ستا د هغه مسله ده خو زه ورته هغه ته هم ریکویسټ کوم چې تا سره پروف نشته ثبوت در سره نشته او ما پسې لګیا داسې نور د مردان یو څو هلکان دي هغې هم راپسې لګېدي دي نو ټولو ته زه ریکویسټ کوم چې یار راشئ ما سره کښېنئ ما سره خو بس ناسې وي که نه چې څنګه ذیشان راغو کښېناستو دغسې تاسو هم راشئ کښېنئ بالکل زه هر څه منم او هغه کتونکو ته زه اوس هم وایم چې تاسو په ما روپۍ پروف کړه چې څه وایي زه ستاسو منم چې څومره کسان ناست دي دا ټول زما وروریان دي کشران دي مشران دي دې ټولو ته زه ریکویسټ کوم چې ځان نه چا پس کنځل مه کوئ ستاسو په کور کې هم خور وي ستاسو په کور کې هم مور وي ستاسو په کور کې هم تورسرې وي څوک ځان نه مه ټارګېټ کوئ ځکه نن زه ټارګېټ شم مختلف خلکو راپس خبرو کې هغه هم زما وروریان دي هغه الله دې تل خوشحاله کامیاب لري او ذیشان بهی ژوندي اوسه خوشحاله اجازت والا وروره په ما هم ټیم نه وختل زماره طرفه ټولو ته اختر مبارکباد مسافرو ته د اختر مبارکباد او د الله په امان کاشف پوي ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دې تل خوشحاله کامیاب لره ټولو کتونکو ته چې څومره ناست دي څومره زما پاکستان دي پاکستان نه بهر دي زما خویندې میندې زما وروریان دي سعودي عرب کې یو کې کې دي امریکا عمان قطر کې دي ټولو ته د اختر مبارک شي الله تل خوشحاله کامیاب لره او دغه پروف دغه راغلو ذیشان به پروف هر څه تاسو ته وښیم یو منټ هر څه تاسو ته وښیم دا هر څه زه په تاسو پرېږدم او په الله یې سپارم الله تل خوشحاله کامیاب لره خپل دعاګانو کې یاد ساتئ والسلام